وایي چې د خوږ پیغمبر نه بعد به پیغمبر راځي او که به نه راځي نو دا خبره خو شک کې شوه، په دې هم سړی کافر کېږي. نو زه کله کله حیران شم، توبه خو توبه موږ د دې دین نه دومره لرې شو چې داسې قسمه کفریه خبرې زموږ په ذهن کې راځي. تاسو چې دا کوم بچیان تیار کړي دي ماشاءالله ماشاءالله ډېر لایق، ډېر اخلاقي، ډېر تابعدار، تاسو سره اچول غواړئ چې زموږ عامه معاشره کوم خوا روانه؟ زموږ معاشره خو کو په ظاهره باندې وګورو نو ډېر غلط طرف ته روانه ده، ځکه دا ټوله وجه د مور او پلار ده. چورې مور او پلار خپل بچي له ښکلی تربیت وکړي او دین لارو ته وښیي نو اخره کې وله فایده ورکوي. ځکه علماو نه به تاسو اورېدلي چې د مرګ نه پس یو څو څیزونه دي چې هغه انسان له فایده ورکوي، نو په هغې کې بچی هم دی چې بچي لري په دنیا کې تربیت ورکو، دینی تربیت دې ورکو، قرآن دې ورته وښودو، د دین نه دې خبر کو. نو زه هم چې ته په قبر کې پروت او دلته دی تا ته سپاره تلاوت کې نیمه سپاره، نو تا ته به هلته ثواب در رسي. نو دغه ګټه ده د دنیا دپاره، د آخرت دپاره. او ماشوم باندې په دنیا کې دغه خواري ده. لکه دا نن چې کوم ماشومان تاسو ولیدل، لکه دا خو نور څه وجه نشته، بس الله تعالی ماله د محنت کولو توفیق راکو او دوی له د یادولو توفیق ورکو. نو درخواست دغه دی چې لکه ماشومان دا دغه عام ماشومان دي، داسې نور ماشومان هم تاسو لیدلي چې هغې له کور کې داسې تربیت کوي چې موبایل لاس کې ورکړي او سکول طرف ته وله ډېره توجه ورکوي، آخرت دپاره دین طرف ته دې طرف ته توجه وله دونه نه ورکوي. نو پیغام دغه پیغام دی عوامو ته چې خپلو ماشومانو له د جومات سره د مدرسو سره د دې له تعلق پیدا کوي. ډېر بچي داسې خواهش په لري که نه ماشاءالله زیاتره جوماتونو کې محنت شروع شوی دی، خو دې ځای دې ته کوم علاقه وایي؟ دې ته قبرستان قبرونو جومات ویلی کېږي، مقرب خان جومات ورته ویلی. که دې ځای خوشه علاقه کې مطلب کم رونه خواهش لري چې یا استاد له د بچیان راولو نو قبلو یې؟ بلکل مونږ خو دغې ته خوشحالېږو، نور خو زمونږ څه کار شتی نه او د مولیانو نور کار سره او بس دغه دی نو پردي ماشومان به چې کوم دی دغه دین به ورته ښایو. خیر کو خلک مونږ پسې هر څه وایي دی، خو مونږ به ورته بس دغه فکر کوو آخرت دپاره به ولې څه نه څه بندوبست کوو. ځکه ډېر خلک به داسې وي چې جومات کې ماشوم استاد به ورته ناسي سبقونه به ورته زوی ته ښایي، بار به ورپسې هغې خبرې کوي. داسې ډېر خلک شته. نو د هغې د وجې نه مونږ خو څوک یو ماشوم راولي مونږ خوشحالېږو مونږ چې څه زده کړي او نور بقایا کو د دې علاقې څوک هم راولي مونږ تابعدار یو.